ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم ګرانو او ګلالیو زده کوونکو، ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونې ته ښه راغلاست. ګرانو او ګلالیو زده کوونکو، مونږ په تیر درس کې د میټریکسونو د جمع او تفریق په حوالې باندې خبرې وکړې او همدارنګه د هغوی خاصیتونه مو هم ولوستل. ګرانو او ګلالیو زده کوونکو، اوس د هماغې موضوع اړوند یو ساده مثال کار کوو. څنګه مثال په دې ډول دی، که تاسو د کتاب کې دا فعالیت وګورئ، په دې کې یو مثال ورکړی وی د A میټریکس مساوي کیږي د 1 3 0 2 4 6 او همدارنګه د B میټریکس یې ورکړی دی، دا دی 3 1 3 2 5 -1. وی د امکان په صورت کې A جمع B او A منفي B په لاس راوړئ. که چېرته امکان لروده نو A میټریکس د B سره جمع کوي چې د جمع حاصل به شي، او همدارنګه د A میټریکس د B میټریکس نه تفریق کوي چې د تفریق حاصل به شي. مخکې له دې چې موږ دغه عملیې د جمع او تفریق اجرا کړو، اول راځو میټریکسونو باندې د جمع او د تفریق د عملیې لومړی او اساسي شرط ګورو. هغه څه دی؟ هغه دا دی چې موږ دوه میټریکسونه هغه وخت یو د بل سره جمع کولی یا یو د بل څخه تفریقولی شو چې دوی هم مرتبه وي. که تاسو وګورئ په دې میټریکس کې 3 سطره او 2 ستونه وجود لري، او په دې میټریکس کې 2 سطره او 3 ستونه وجود لري. آیا دواړه میټریکسونه هم مرتبه دي؟ نه. نو موږ وایو چې په دې میټریکسونو باندې نه د جمع عملیې ترسره کیږي او نه پې د تفریق عملیې ترسره کیږي. ډېر زیات اسانه. اوس راځو ګلالیو زده کوونکو، په یو میټریکس کې د یو سکالر ضرب څنګه دا په یو مثال باندې اجرا کړو ته او هغه حل کړو. که چېرته تاسو غواړئ یو سکالر په یو میټریکس کې ضرب کوئ، نو د ضربولو طریقه یې دا ده چې تاسو به دا سکالر د میټریکس په هر عنصر کې ضربوئ. چې کله دا ضرب شو، همدغه عملیې ته وایي د سکالر ضرب په یو میټریکس کې. څنګه؟ فرض مثال موږ سره د کا په نوم یو سکالر دی او قیمت یې دی 3، او د سی په نوم یو میټریکس دی راکړل شوی دی چې عبارت دی د 2 3 5 1 0 4. مونږ ته وایه چې دا مونږ سره یو سکالر دی او دا یو میټریکس دی. ته دا سکالر په دې میټریکس کې ضرب که مانه کې ضربي سی په لاس راوړه. ډېر زیات اسانه. نو دې لپاره چې دا په لاس راوړئ، حل به څنګه ترسره کوئ؟ په دا ډول کا ضربي سی مساوي کیږي. د کا قیمت څومره دی؟ 3 ضربي د سی قیمت دغه میټریکس دی 2 3 5 1 0 4. دا مساوي کیږي. دا سکالر به د دې میټریکس په هر عنصر کې ضرب کړي. څنګه؟ اوس ګوره ډېر اسانه بل ته ولیکمه. 3 ضربې 2 3 ضربې 2. دا سکالر به راواخلو د میټریکس په دې عنصر کې به هم ضرب کړو 3 ضربې 1. همدارنګه دا به راواخلو په ده کې به ضرب کړو 3 ضربې 3. همدارنګه دا به راواخلو په ده کې به ضرب کړو 3 ضربې 0. همدارنګه دا سکالر په دې کې ضربو 3 ضربې 5. دا راخلو په دې کې ضربو 3 ضربې 4. که دا ساده کو نو دا مساوي کیږي 2 په 3 کې 6 1 په 3 کې 3 3 ضربې 3 9 3 ضربې 0 0 3 5 کې 15 3 په 4 کې 12. دې ته وایي د سکالر ضرب په یو میټریکس کې. اوس راځو ګلالیو زده کوونکو، په یو میټریکس کې د سکالر د ضرب خاصیتونه. دا خاصیتونه څه ډول دي؟ که چېرته موږ 2 یا 2 سکالرونه ولرو او وغواړو دا په یو میټریکس کې ضرب کړو، نو دې لاندې خاصیتونه لري. اولنی خاصیت په څه ډول دی؟ په دې ډول که چېرته وایي د الفا په نوم یو سکالر وجود ولري او د A یو B 2 میټریکسونه وي، A جمع B، وایي دا مساوي دی. دا د الفا په نوم یو سکالر دی او دا د A او B 2 میټریکسونه دي. وایي که ته داسې وکړي چې لومړی د A او B 2 میټریکسونه سره ضرب جمع کړي او دا سکالر په هغې کې ضرب کړي، یا دا د الفا سکالر لومړی د A په میټریکس کې ضرب کړي جمع او دا راواخلي په B میټریکس کې ضرب کړي او د دې دواړو مجموعه په لاس راوړي، دواړه خبرې سره یو شان دي. څنګه؟ ساده مثال درته وایم.
دوه میټریکسونه لري او یو سکالر لري. په دوه ډوله دا عملیه ترسره کولی شي. څنګه؟ دا دواړه میټریکسونه اول سره جمع کا، بیا سکالر راواخله د دوی په مجموعه کې ضرب کا. په بل ډول سکالر راواخله لومړی په دې میټریکس کې ضرب کا، بیا سکالر راواخله په دې میټریکس کې ضرب کا. کله چې دا د ضرب عملیه اجرا کړه د هغې نه وروسته دا دواړه سکالرونه سره جمع کا، دواړه حاصل سره یو شان دي. دویمه خبره څنګه ده؟ دویمه خبره داسې ده وایي که چېرته موږ د الفا او بیتا په نامه باندې دوه سکالر ولرو نو دا دواړه وایي چې جمع کو او د جمع حاصلې په ا کې ضرب کو د ا په یو میټریکس کې، یا داسې وکړو چې د الفا سکالر په ا کې ضرب کو جمع بیا د بیتا سکالر راواخلو په ا کې ضرب کو. څه معنا؟ ډېر زیات اسانه دی. دوه سکالرونه لري او یو میټریکس لري. ته کولی شي د عملیې په دوه ډوله ترسره کړي. په څه ډوله؟ دا دوه سکالرونه دي او دلته موږ سره یو میټریکس موجود دی. موږ لومړی دا دواړه سکالرونه سره ضربو، د ضرب د حاصل نه به یو سکالر په لاس راځي، هغه سکالر راواخله په دې میټریکس کې ضرب کا. یا داسې وکړه چې د الفا په نوم سکالر راواخله یو ځلې په ا میټریکس کې ضرب کا، یو میټریکس به په لاس راشي. بیا د بیتا په نوم چې کوم سکالر دی هغه راواخله په ا میټریکس کې ضرب کا، د ضرب حاصل نه به یو میټریکس په لاس راځي. د هغې نه وروسته دا دواړه سره جمع کا، بیا هم حاصل سره څنګه دی؟ یو شان دی. تاسو ګلالیو زده کوونکو کولی شي د الفا او بیتا ته مختلف قیمتونه ورکوئ او همدارنګه د ا یو میټریکس وټاکئ او د مساوات په دې طرف کې چې کوم عملیه ده دا ترسره کوئ او د مساوات په دې طرف کې چې کوم عملیه ده دا ترسره کوئ. تاسو به وګورئ چې د دې حاصل سره یو شان دی. دریمه خبره هغه په دې ډول ده که چېرته موږ د الفا او بیتا په نوم دوه دانې سکالره ولرو، د ا په نوم یو میټریکس ولرو، وایي د دوی ترمنځ دا رابطه موجوده ده. څنګه؟ الفا سکالر ضربي بیتا ضربي ا، وایي دا مساوي دی الفا ضربي بیتا ضربي د ا میټریکس او دا مساوي دی د بیتا ضربي الفا ضربي ا سره. څه معنا ده دی؟ دوه سکالر لري، یو د الفا په نوم او بل هم د بیتا په نوم او یو د ا یو میټریکس لري. دا درې واړه عملیې چې ته ترسره کړي دا سره مساوات سره یو شان دی. څنګه؟ مثال یې درته وایم په لنډ ډول واضح. اول څنګه چلو کا؟ د بیتا سکالر راواخله په ا میټریکس کې ضرب کا، د ضرب د حاصل نه به یو میټریکس پیدا شي. دا د الفا سکالر په هغه میټریکس کې ضرب کا، دا حاصل ځان سره یاداشت کړي چې څومره شو د حاصل. بیا څنګه چلو کا؟ که د عملیې داسې ترسره کړي چې د الفا او بیتا دواړه سکالرونه لومړی سره ضرب کړي، د ضرب د حاصل نه به یو سکالر پیدا کیږي، هغه سکالر راواخله په ا میټریکس کې ضرب کا، د هغه حاصل ځان سره یاداشت کلته ولیکه. دریم عملیه داسې ترسره کا د الفا په نوم چې کوم سکالر دی په ا میټریکس کې ضرب کا، د ضرب د حاصل نه به یو میټریکس پیدا کیږي. وروسته د بیتا سکالر راواخله په هماغه پخواني حاصل کې ضرب کا، د ضرب د حاصل چې کومه نتیجه یې لاسته راوړه په درې واړو مرحلو کې به یو د بل سره څنګه وي؟ مساوي وي. ګلالیو زده کوونکو دا ستاسو کورنۍ وظیفه شوه. د الفا او بیتا لپاره به قیمتونه وضع کوي او د ا یو اختیاري میټریکس به ولیکئ. دغه عملیې به تاسو ترسره کوئ. تاسو به وګورئ چې ټول حاصلونه چې موږ په لاس راوړو په هره برخه کې ټول به سره څنګه وي؟ یو د بل سره مساوي. تاسو کتاب کې دا مثالونه هم شته، دا مثالونه به تاسو کار کوئ. اوس راځو ګلالیو زده کوونکو په میټریکسونو باندې دریمه او مهمه عملیه هغه د ضرب عملیه ده. د دې لپاره چې موږ دوه یا څو میټریکسونه یو د بل سره ضرب کو، د ضرب عملیه څنګه ده؟ مخکې دی چې دوه میټریکسونه یو د بل سره ضرب کو، یو ډیر مهم اصل ته چې د ضرب په عملیه کې د هغې لپاره ضرور دی هغه باید په یاد ولرو. څنګه؟ که تاسو کتاب ته وګورئ په دې تعریف کې لیکلي چې دوه میټریکسونه د ا په نوم یو دا میټریکس دی او د بی یو میټریکس دا دی. که تاسو دې میټریکس ته وګورئ په دې کې د سطرونو شمیر ام دی او د ستونونو شمیر ان دی او همدارنګه د بی په میټریکس کې د سطرونو شمیر چې دی ان دی او د ستونونو شمیر چې دی هغه پی دی. په پام کې ونیسئ د دې لپاره چې دا دواړه میټریکسونه یو د بل سره ضرب شي نو باید د لومړي میټریکس د ستونونو شمیر د دویم میټریکس د سطرونو له شمیر سره برابر وي. یعنی دا د میټریکسونو د ضرب په عملیه کې تر ټولو مهم اصل دی. که چیرته د لومړي میټریکس د ستونونو شمیر ډیر واضحه
د لومړي میټریکس د ستونونو شمیر د دویم میټریکس د سطرونو له شمیر سره برابر د ضرب عملیه اجرا کیږي او که چیرته مساوي نه د ضرب عملیه نه اجرا کیږي. د دې لپاره به موږ یو ساده مثال ولیکو او هغه به یو د بل سره ضرب کو چې د ضرب عملیه څنګه ترسره کیږي. راځو یو مثال ته. مثال په څه ډول دی؟ تاسو کتاب ته راواړوئ، په کتاب کې یو مثال شته، دا مثال به وګورو. مثال په دې ډول دی وایي که چیرې د A میټریکس دا مساوي وي د 1 2 0 منفي 1 0 1 او د B میټریکس دا مساوي وي د 1 0 منفي 1 وایي تاسو A ضربي B په لاس راوړئ. معنا A میټریکس چې زه په B میټریکس کې ضرب کوم د ضرب حاصل به شي. نو دې لپاره چې موږ د عملیې اجرا کو راځو لومړنی او اساسي شرط ګورو. هغه څه؟ آفرین. هغه داسې و چې په لومړي میټریکس کې د ستونونو شمیر باید په دویم میټریکس کې د سطرونو له شمیر سره مساوي وي. تاسو وګورئ لومړی چې کوم ذکر شوی هغه ته وایي لومړی میټریکس. A په دې سوال کې لومړی ذکر شوی نو دا موږ سره لومړی میټریکس دی. په دې کې که موږ وګورو څو ستونونه لرو؟ 3 ستونونه لرو. په دویم میټریکس کې باید د سطرونو له شمیر سره برابر وي. معنا دویم میټریکس باید 3 سطره ولري. تاسو وګورئ چې دویم میټریکس 3 سطره لري که نه؟ 1 2 3 بالکل د ضرب عملیه اجرا کیږي. څنګه؟ اوس راځم دا عملیه اجرا کوم. لیکما چې A ضربي B میټریکس دا مساوي کیږي د A میټریکس به ولیکمه 1 2 0 منفي 1 0 1 ضربي د B میټریکس به ولیکم 1 0 منفي 1 دا مساوي کیږي. اوس به راشئ ګلالیو زده کوونکو دا به څنګه سره ضربوئ؟ د ضرب ډېر اسانه طریقه درته ښایم. د دا لومړی سطر به په دې ستون کې ضربوئ. دا په څه مفهوم باندې؟ دې لپاره چې ښه واضح شي تاسو ته. ګوره که تاسو دا ستون فرض کړئ او دا سطر فرض کړئ، د دې لپاره چې دا ستون په دې سطر کې ضرب کوي نو څنګه چل به کوئ؟ د دې لپاره به داسې کوئ چې دغه ستون چې کوم دی دا به په دې ډول داسې په عمودي ډول داسې ولیکي او یو د بل سره به په مساوي عناصرو کې به ضرب. څه معنا؟ سطر په دې ډول پروت دی او ستون په دې ډول پروت دی. نو زه غواړم چې دا سطر په دې ستون کې ضرب کم، نو همدا سطر ورته په دې ډول داسې که چې کله یې داسې وګورئ دې وخت کې به دا دواړه یو د بل سره بالکل د عناصر بالکل یو د بل سره په مقابل کې به داسې واقع شي. بس مخامخ عناصر یو د بل سره ضرب که. څنګه؟ اوس به ډېر اسانه. زه دلته داسې لیکم. ګوره که چېرته دا سطر زه داسې کړم په عمودي شکل ولیکم نو ګوره دا یو دی یو ته مخامخ کېږي. نو داسې به ولیکم که نه چې 1 ضرب 1 جمع. که دا داسې په عمودي ډول ولیکم ګوره دا 2 د 0 ته مخامخ کېږي. نو داسې به ولیکم چې 2 ضرب 0 جمع. که دا سطر وي او دا زه داسې تاو کم ګوره دا 0 دی منفي 1 ته مخامخ کېږي. نو داسې به ولیکم 0 ضرب منفي 1. اوس راځم دا سطر غواړم په دې ستون کې ضرب کم. نو ګوره دې لپاره تاسو دا سطر په دې ترتیب باندې ولیکئ. یعنې که داسې زه دلته په امتحاني شکل داسې ولیکم نو دا به داسې یو شکل غوره کړي. دغه سطر به داسې شکل غوره کړي. نو که تاسو وګورئ دې سطر که دلته ورته ولیکم 1 0 منفي 1 نو ګوره دا عنصر یې دته مخامخ شو، دا عنصر یې دته مخامخ شو، دا عنصر یې دته مخامخ شو. بس دا به په ده کې ضرب کړي جمع، دا به په ده کې ضرب کړي جمع، دا به په ده کې ضرب کړي. نو داسې ولیکم منفي 1 ضرب 1 منفي 1 ضرب 1 جمع 0 ضرب 0 جمع 1 ضرب منفي 1 ضرب منفي 1 دا به مساوي شي 1 ضرب 1 1 2 په 0 کې 0 0 په منفي 1 کې 0 دا دوړه حدونه به 0 شي. دی حاصل په پلاس راشي 1 دا به شي منفي 1 په 1 کې منفي 1 دا حد به 0 شي 1 په منفي 1 کې منفي 1 دا منفي 1 دا منفي 1 به شي منفي 2. اوس ګلالیو زده کوونکو تاسو ته زه په دې حاصل کې یو بله مهمه خبره دا وکړم. هر کله چې تاسو 2 میټریکسونه یو سره ضرب کړه
د ضرب د حاصل نه چې کوم میټرکس په لاس راځي د هغه خصوصیت به څنګه وي. که تاسو وګورئ په دې لومړي میټرکس کې څو سطره دي؟ 2 سطره. د دې د ضرب د حاصل چې کوم میټرکس لاس ته راځي هغه به هم 2 سطره لري. ورپسې دویمي عنصر څو ستونه لري؟ 1 ستون. د ضرب د حاصل به هم 1 ستون لري. نو پس په لنډ ډول به د دوی داسې یوه نتیجه ولیکم. که چېرته د A یو میټرکس وي M ضرب N مرتبه او غواړم دا د B میټرکس کې ضرب کما چې د هغه مرتبه فرض مثال P ضرب Q وي. نو د دې د ضرب د حاصل نه چې د C کوم میټرکس په لاس راځي هغه به داسې یو میټرکس وي چې سطرونه به د اول میټرکس د سطرونو برابر وي، معنا M سطره به لري، ضرب ستونونه به د دویم میټرکس د ستونونو په اندازه وي، معنا ضرب Q. نو ډېر زیات اسانه شو. هر کله چې موږ غواړو په نتیجه کې په لنډ ډول وایم بیا هر کله که غواړو 2 سطرونه 2 میټرکسونه یو د بل سره ضرب کو نو د ضرب د حاصل اولنی شرط څه دی؟ آفرین. په لومړي سر کې به موږ وګورو چې په لومړي میټرکس کې د ستونونو شمیر باید د دویم میټرکس د سطرونو له شمیر سره مساوي وي. په دې میټرکس کې 3 ستونه دي، په دویم میټرکس کې 3 سطرونه دي، پس د ضرب عملیه اجرا کیږي. ګلالیو زده کوونکو تاسو به په دې هکله د کتاب څو مثالونه همدارنګه د تمرین څو مثالونه حل کړئ تر څو دا موضوع ښه یاده شي، تر څو په راتلونکي کې د مشکلاتو نه خلاص شي. اوس راځو ګلالیو زده کوونکو یو بل مثال ته. دا مثال حلو. مثال په دې ډول دی وایي که چیرې د A میټرکس تاسو ګورئ د A میټرکس په څه ډول دی؟ 2 منفي 2 3 1 منفي 1 2. دا د A میټرکس دی او بل میټرکس یې موږ ته د B میټرکس راکړی دی. دا په دې ډول دی چې 1 2 منفي 1 3 0 2. موږ ته وایي A ضرب B پیدا کړه. د A میټرکس په B میټرکس کې ضرب کړه چې د ضرب د حاصل نه کوم میټرکس په لاس راځي. اوس راځو د دې لپاره به ډایرک عملیه نه شروع کوو. د دې لپاره اول راځو فکر کوو چې آیا په دې دواړو میټرکسونو باندې د ضرب عملیه اجرا کیږي او که نه. نو ګورئ ګلالیو زده کوونکو موږ د 2 میټرکسونو د ضرب لپاره یو اساسي شرط ویلی و. هغه څه ډول و؟ آفرین. په لومړي میټرکس د ستونونو شمیر باید د دویم میټرکس د سطرونو له شمیر سره مساوي وي. راځئ ګورو په لومړي میټرکس کې د ستونونو شمیر څو دی؟ 1 2 3. راځم په دویم میټرکس کې همدومره 3 سطرونه وجود لري او که نه؟ هو، 1 سطر 2 سطره 3 سطره وجود لري. پس د ضرب عملیه اجرا کولی شو. څنګه اجرا کوو؟ راځم لیکم A ضرب B مساوي کیږي. د A میټرکس به ولیکم 2 3 منفي 1 منفي 2 1 2 ضرب د B میټرکس دی 1 2 منفي 1 3 0 2. دا مساوي کیږي. اوس مې مخکې خبره کړې وه چې د دې د ضرب د حاصل نه چې کوم میټرکس لاس ته راځي هغه به داسې میټرکس وي چې په څه ډول میټرکس به د سطرونو او ستونونو شمیر به په څه ډول وي؟ د سطرونو شمیر به د لومړي میټرکس د سطرونو په شمیر وي، په اندازه باندې به وي، او د ستونونو شمیر به د دویم میټرکس د شمیر په اندازه وي. معنا دا په دې کې 2 سطره دي نو دلته به هم 2 سطره وجود لري. د ضرب په حاصل کې چې کوم میټرکس پیدا کیږي په دویم میټرکس کې 2 ستونه دي نو د ضرب په حاصل کې به هم 2 ستونونه پیدا کیږي. یعنی په دې ډول یو میټرکس په لاس ته راځي چې دلته به یو عنصر وي، دلته عنصر به موجودي، دلته به یو عنصر موجودي او دلته به یو عنصر موجودي. دا به څنګه په لاس راوړو؟ راځئ دا عملیه اجرا کوو. راځم دا لومړی سطر به په دې ستون کې ضرب کړم. څنګه به یې ضربو؟ د پخوا په شان. ګوره که چېرته دا سطر موږ داسې په عمودي ډول کو نو دا 2 به د یو ته مخامخ شي. معنا که زه دلته تاسو ته د دې دا شکل ولیکم نو دا به په دې شکل باندې جوړ شي چې 2 3 منفي 1 او دغه میټرکس کې به ستون 1 2 منفي 1 وي. ګوره که دغه سطر زه په دې ډول باندې داسې 90 درجې
دا تاو کوم داسې نو یو وڅرخومه نو دا میټرکس دا سطر به په دې شکل شي. اوس تاسو وګورئ 2 د یو ته مخامخ شو، 3 د 2 ته، منفي 1 د منفي 1 ته. نو دا به خپلو کې سره ضرب کوي او د ضرب د حاصل مجموعه به یې ولیکئ. څنګه؟ 2 ضرب 1 2 ضرب 1 شاباس جمع دا به راواخلو په ده کې به یې ضرب کو. داسې به ولیکم 3 ضرب 2. اوس به دا راواخلم په ده کې به یې ضرب کم جمع منفي 1 ضرب منفي 1. خو موږ ویلې چې په دې کې به 2 ستون راځي، نو دې لپاره چې دا موږ راخلو په دې کې ضربه نو باید دا د دویم ستون لومړی عنصر کو. نو څنګه به ولیکم؟ په دې ډول باندې. اوس به راشم دا سطر به په دې ستون کې ضرب کړم. د پخوا په شان که چېرته دا موږ ته ورته داسې 90 درجې وڅرخو نو 2 به 3 ته مخامخ شي. نو داسې به ولیکم چې 2 ضرب 3 جمع 3 به 0 ته مخامخ شي. داسې به ولیکم چې 3 ضرب 0 جمع منفي 1 ضرب 2 منفي 1 ضرب 2. آفرین په دې ډول. اوس به راشم دغه سطر به په دې ستون کې ضرب کم. نو دا عنصر لومړی دلته به دې کې ضرب کړو. داسې به ولیکم منفي 2 ضرب ضرب 1. دا منفي علامه لري نو په قوس کې ولیکو، خبره ده. دا به راواخلو په ده کې به یې ضرب کړو جمع 1 ضرب 2 جمع دا به راواخلو په ده کې به یې ضرب کړو 2 ضرب منفي 1. اوس به راشو د دې ضرب عملیه تمامه شوه، خلاصه شوه. اوس به راشو دا سطر به په دې ستون کې ضرب کړو. نو که په دې ستون کې ضرب کړو که دا ورته داسې وڅرخوئ، ګوره دا منفي 2 د 3 ته مخامخ کېږي. داسې به ولیکم منفي 2 ضرب 3 جمع. اوس به دا راواخلم په دې عنصر کې به یې ضرب کړم 1 ضرب 0 جمع دا به راواخلم په ده کې به یې ضرب کړم 2 ضرب 2. د دې ځنه به دا مساوي شي. اوس ډېره ساده عملیه دی، دا به ترسره کې به دې تاسو پوهیږئ. 1 په 2 کې 2 2 او 3 2 په 3 کې 6 او دا 2 8. دا منفي 1 چې په منفي 1 کې ضرب کو مثبت 1 8 او 1 9. شاباس. اوس راځو دلته وګوره 0 شته دا بالکل دا حد به 0 کی، دا به 2 په 3 کې 6 شي، منفي 1 په 2 کې به منفي 2 شي. 6 او منفي 2 آفرین 4. راځو دلته عملیه اجرا کوو. منفي 2 ضرب 1 منفي 2 او 1 ضرب 2 2. دا مثبت 2 شو، دا منفي 2 شو، یو د بل سره 0 شو، دلته که راشو منفي 1 ضرب 2 دا به شي منفي 2. راځو دې حد ته هلته عملیه اجرا کوو. منفي 2 ضرب 3 منفي 6. شابس. دلته 0 دی، په دې یو کې چې ضرب کو دا حد به 0 شي. 2 ضرب 2 4 او منفي 6 منفي 2. آفرین. پس د دې دواړو د ضرب د حاصل میټرکس په دې ډول دی. تاسو وګورئ په دې میټرکس کې د سطرونو شمیر د لومړي میټرکس د سطرونو په شمیر دی 3 سطره لومړی 2 سطره لومړی میټرکس لري، دلته هم 2 سطره دي. او د ستونونو شمیر به د دوهم میټرکس د ستونونو په شمیر وي، دلته هم 2 ستونه دي او دلته هم 2 ستونونه دي. نو پس دا وه د 2 میټرکسونو د ضرب عملیه. به تکراروم ګرانو ګلالیو زده کوونکو، هر کله چې تاسو غوښتل 2 میټرکسونه یو بل سره ضرب کړئ نو لومړی او اساسي شرط دا دی چې د لومړي میټرکس د ستونونو شمیر باید د دویم میټرکس د سطرونو د شمیر سره برابر وي. که چیرته دا برابر نه و د ضرب عملیه نه اجرا کیږي نو پس موږ به د دې لپاره چې د ضرب عملیه اجرا کړو اول باید موږ دا اساسي شرط مطالعه کړو. ګرانو ګلالیو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس په خپلو کتابچو کې به په کور کې کورنۍ وظیفې کار کوي. همدارنګه په تمرین کې چې څومره سوالونه دي په دې باندې به عملیه اجرا کوي تر څو دا درس تاسو په مکمل ډول په ذهن کې کینی. او همدارنګه ګلالیو زده کوونکو تاسو لپاره یو پیغام لرم، هغه دا چې په کورونو کې پاتې شئ، بې ځایه له کورونو څخه مه راوځئ، خپل لاسونه مو څو ځل په صابون سره ووینځئ تر څو خپله ټولنه، کورنۍ او خپل ځان مو د کورونا د ناوړې ناروغۍ څخه ساتلی وي.